کته سوای کتونکو چې مونږه با څنګه کامیابیږو، مونږه با څنګه په ترقۍ باندې ځو، او مونږه با خپل ژوند څنګه بدلو، مونږه با په خپل ژوند کې سکون څنګه راولو. نو خفه کېږئ مو چې کله انسان ښه کارونه شروع کړي که نه او ډېر مخکې لاړ شي نو دې به مخالفین پیدا شي. نو که تاسو وایئ که مونږ کامیابېدل غواړو مخکې ځو، نو اولنۍ پاټلۍ دا ده ستا دپاره چې ته به شاته خبرې د چا نه اوري. څوک به راځي یوه خبره به کوي، څوک به راځي بله خبره به کوي. لکه په ما تېر شوي دي ځکه تاسو ته وایم، تاسو به خپل یوټیوب نه پرېږدئ، تاسو به خپل ټیک ټاک نه پرېږدئ، تاسو به خپل د فیسبوک پاڼه نه پرېږدئ. یعنې ښه به د ارننګ هم کوئ، د هغې سره سره به تاسو ښایسته ښایسته ویډیوګانې هم ورکوئ، تاسو به کامیابۍ طرف ته روانېږئ. نو که څوک هم غواړي چې بھائی مونږ دې په دنیا کې خوشحالي حاصله کړو او مونږ د مخکې په ترقۍ باندې لاړ شو، نو چا ویلي هغه ویلي دا ویلي هغې دا خبره وکړه هغې دا خبره وکړه، ځان پیش پیلې کوه او مخکې خپل مقصد ته ځان رسوه، انشاءالله العزیز خوشحاله به. ښه خپل مقصد ځان ته کیندې، ځان ته لیمټ کړې، زه به دې ته ورځمه، زه به دا کار کومه. ټیک ده نوجوانه، ته په نن سبا دبر کې هر یو کار کولی شي. ښه دا موبایل دستری که نه هر څه په تا پسې راځي. ټیک ده چا خبرې به نه اورئ لکه زما په شانتې.